یو ورځ محمود غزنوي بهلول ته وویل چې لاړ شه دې بازار کې وګرځه په ټولو دوکانونو باندې او د ټولو دوکاندارانو تلې چیک کړه چې دی پرې تله کې فرق شته که نه، دی په دې کاڼو کې فرق شته که نه، دی په دې وزن کې فرق شته دی که نه. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. ویډیو مکمل وګورئ، یو ډېره عبرتناکه ویډیو ده زموږ دپاره، پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی. د بهلول او د محمود غزنوي واقعه ده. بهلول چې څه ټایم بازار ته لاړو په دوکاندارانو باندې ګرځي، تلې ګوري، کاڼې ګوري چې آیا دی په دې وزن کې فرق شته دی که نه. یو دوکان له وردننه شو چې ویې کتل د هغه په تله کې هم فرق و، د هغه چې کم کاڼې وایي کې هم فرق و، لکه وزن کې فرق و او دوکه به یې کوله، خلکو له به یې وزن کم ورکولو، پیسې به یې زیاتې ایستې. بهلول دوکاندار نه تپوس وکړو چې ځوانه جون دې څنګه تېرېږي وایه که نه. ځوان والا په فریادونو شو چې جون مې بې سکونه دی، په داسې جون باندې څه د زړه سکون مې نشته، د زړه قرار مې نشته دی، پیسې ګټم خو په جون کې مې برکت نشته دی، په جون کې مې سکون نشته، د شپې خوب نه راځي. بهلول هغه نه راووتو، هېڅ یې وله ونه وي، هغه نه راووتو، بل دوکاندار له وردننه شو. بل دوکاندار د هغه تلی چې چک کړه، د هغه کاڼی چې چک کوي کې هم فرق خو هغه له غږ ونه کړو، هغه نه یې تپوس وکړو چې وایه که نه ځوانه جون دې څنګه تېرېږي. نو دوکاندار وله وویل یاره په جون سخت تنګ یم او بس غواړم چې خودکشي وکړم، د داسې جون نه خو مرګی ښه دی او زړه مې غواړي چې بس خودکشي وکړم. هغه هم بهلول څه ونه وي، راووتو، بل دوکاندار له ورغو. چې بل دوکاندار له ورغو د هغه تله یې چک کړه، هغه تله سمه وه، ویټ یې ټیک و، وزن یې ټیک ټاک و، چا سره یې دوکه نه کوله. هغه نه یې تپوس وکړو چې ځوانه وایه که نه زندګي دې څنګه تېرېږي. هغه ویل شکر الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم او د زړه سکون مې شته دی او په دې دنیا باندې الله پاک ډېر زیات نعمتونه راکړي دي، الله پاک نه ډېر خوشحاله یم او ډېره خوشحاله زندګي مې تېرېږي. بهلول واپس راغو، محمود غزنوي سره ملاو شو. محمود غزنوي ورله وی د ټولو دوکاندارانو تلې د چیک کې د ټولو تلې چیک وي، مطلب چا سره کالجی نه کوله، چا سره دوکه نه کوله. بهلول ورله وی چې نس دوکاندارانو چې د هغې تله کې فرق و. محمود غزنوي ورله غوسه شو چې هغې تله کې فرق و، تا ما له ولې رانه وسته، تا له خو مه وي چې ایله به زه سخته سزا ورکوم. بهلول ورله وی چې محمود غزنوي صاحب ځکه مې د الله خلک رانه وسته چې ایله الله پاک الریډي سزا ورکوي، په خپل ژوند ستومانه دي او ته به ایله څه سزا ورکوي، ایله چې کوم الله پاک سزا ورکوي هغه د هغوی دپاره کافي ده. اوس راشئ چې خپل معاشرې له راشئ، خپل ځانونو له مونږ سوچ وکړو چې آیا زموږ ژوند څنګه تېرېږي، مونږ د الله پاک نه خوشحاله یو که نه، زموږ ژوند کې زموږ زندګۍ کې سکون شته دی که نه. او بیا خپل اعمالو له به سوچ وکړو چې آیا زموږ اعمال څنګه دي. کم یو سړی چې حرامه کوي، کم یو سړی چې بل انسان سره دوکه کوي د خپل مال زیاتولو دپاره، تاسو وګرځئ دا ایکسپیرینس حاصل کوي، وګرځئ د هغه به سکون نه وي، د هغه د ژوند مزه به نه وي چې کم یو کس حرامه کوي او بل چې کم یو کس حرامه کوي او په خپلو بچو باندې حرامه خوري، نو د هغوی بچي چې کوم وي هغه نیکمله نه رالویږي. هماغه بچي چې کله رالوي شوي همدغه پلار سره همدغه مور سره بدتمیزي کوي او همدغه پلار او مور دپاره یو ډېر غټ دردسر جوړ شوی وي. نو څومره هم ملګري زما دا ویډیو ګوري، دا ویډیو مخکې ملګرو له ورسوئ چې هغه ټولو خلکو له ورسي. نن سبا که تاسو وګورئ هر یو کس لګیا دی بل مسلمان لوټ کولو کوشش کوي، هر یو کس لګیا دی د بل مسلمان ډچ کولو کوشش کوي چې څنګه د دوکه کمودنه زیاتې پیسې په کم مال کې راوباسم. هر مسلمان هم دا کوشش کوي او که تاسو چېرې وګورئ د هغه د ژوند سکون به نه وي، د هغه د زندګۍ سکون به نه وي، به هر ټایم غواړي چې بس زه مړ شم، د هغه ژوند به ټول په ټینشنونو کې تېرېږي. نو دا یو شاړ غوندې ویډیو وه، دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه، والسلام.